بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو سلامونه او پیرزونه. زه نیاز احمد خان د یوې نوې خپرونې سره تاسو ته مخامخ یم. کتونکو نننۍ خپرونه کې تاسو موږ راوستي د سوات سیلانۍ سیمې مرغزار ته. مرغزار د سوات په هغه سیلانو سیمو کې شمارل کېږي چې دې ته تاریخي اهمیت هم ترلاسه دی. ماشه ته تاسو ګورئ دلته کې چې دی نو وایټ پیلس سپینه ماڼۍ د هغه ودانۍ ده چې 40-50 کاله وړاندې د دې ځای بادشاهانو دلته جوړه کړې وه او دلته به د هغوی میلمانه پاتې کېدل، د هغوی استوګنه وه. اوس چې دی نو دغه یو هوټل دی، خو اوس هم مرغزار اهمیت په خپل ځای باندې دی. هر کال په زرګونو میلمانه دې سیمې ته راځي، د دې ځای د ښایستون نه خوندونه دي او دلته کې چې هغه خپل ستړیوالی وباسي. نن تاسو مونږ بیا یو د دغه میلمنو سره ومیلاوو، دلته چې کوم سیلانیان دي څېړنکارانو سره ومیلاوو چې د دې په هکله باندې تاسو له معلومات درکړي. دغه رنګه مونږ په دې کې د موسیقۍ خوندور پروګرام تابعه هم کړې ده چې هغې موسیقارو سره به تاسو میلاوو. راځئ ما سره نننۍ ښایسته او ځانګړې خپرونه کې. د سوات سرخار سیدو شریف نه 12 کیلومتره لرې د سوات ښایسته دره مرغزار ته په دغه اړه هم اهمیت ترلاسه دی چې دغه د سوات د پخواني باچایانو د سیل او د میلمنو ځای و. مرغزار کې جوړه کړې شوې د سپین سنگ مرمرو څخه ځانګړي وداني هم د مرغزار په ښایست کې لوی کردار لوبوي. مرغزار کې موسم زیاتره یخ وي، هر کال پکې واوري هم کیږي. مرغزار ته په هر موسم کې سیلانیان د سیل لپاره ورځي. مرغزار یو ښایسته دره ده، چاپیره ترې دنګ دنګ غرونه دي او ښار ته د نږدېوالي له وجې ورته مقامي ولس په ګڼ شمېره سره سیل ته ورځي. مرغزار سیمه او دغه دره کې جوړ کړی شوی سپینه ماڼۍ یعنې وایټ هاوس که یو اړخ ته ښایسته دی نو بل خوا تاریخي اهمیت هم لري. جی قدرمندو کتونکو د مرغزار په لمن کې ناست یو. په دغه لمن کې ښایسته هوټل دی چې هغې ته مرغزار هوټل هم وایي، وایټ فیلس ورته هم وایي. دلته کې چې دی نو سیلانیان راځي. خو موږ سره په دغه اړه باندې فضل خالق صاحب ناست دی. فضل خالق صاحب چې دی نو خبریال دی، د دې ترڅنګ په لرغوني آثارو باندې لیکونکی دی، کتابونه هم شته او سیلانی هم دی. داسې ځایونو ته ځي او په هغې باندې چې دی نو څېړنې کوي، په هغې چې دی نو تاریخي لیکلې کوي. دونه پوښتنه کوو په دغه اړه باندې. فضل خالق صاحب تاسو ته هرکلی وایو په دغه پروګرام کې، په دغه خپرونه کې. خو لږ راته تاریخ ووایئ د دې وایټ پیلس، سپینه ماڼۍ، مرغزار هوټل، بېلابېل نومونه ورته وایي، کله جوړ شوی دی او په تاریخي ډول د دې ودانۍ اهمیت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه نیاز صاحب او د مشرق ټي وي. شاته زموږ یو سپینه ماڼۍ ښکاري. که تاسو دې ته وګورئ نو د دې دا جوړښت چې دی ارکیټیکچر چې ورته موږ وایو نو دا وکټورین سوات سټایل دی. سوات سټایل ته موږ ځکه وایو چې یاره ریاست سوات چې کوم مشرانو یا باچایانو نو هغو په د عمارتونو باندې ډېره خپل یو سټایل یا خپل یو نمونه ورکړې وه او د انګلینډ د وکټورین سټایل هغه یو شان کړی. د دې عمارت یا د دې سپینې ماڼۍ اهمیت چې دی هغه ډېر زیات دی په تاریخ کې او د هغې نه موږ ته اندازه لګي چې د دې ځي بادشاهان چې وو د دې ریاست سوات کم حکمرانان چې وو نو هغه څونه زیات
د هغو ویژن څونه غټو او د هغو سوچ او د هغو کلتوري هلې ځلې څونه پورته وي. د دې په کال 1935 کې چې کله باچا صاحب غالبا هندوستان ته تللی و جیپور ته، هلته هغه یا تاج محل لیدلی یا نه، خو ویل کېږي تاریخ داسې وایي چې هغه چې کله راغی نو په دې باندې کار شروع شو او د دې چې کم سپین ماربل دی دا د هغې غر نه دی چې د کم غر نه تاج محل کې هم ماربل لګېدلی، نو د دې هغه وړتیا چې دا یا اهمیت چې دی هغه نور زیات سیوا کېږي. بیا په دې کې یوازې هغه خبرې نه دي، په دې کې داسې خبره ده چې په دې کې د دې کم سټایل دی یا د ماربلو یا جوړ یا په دې کې کمې کمرې او هالونه دي یا په دې کې چې استعمال شوی کم سامان دی هغه د مختلفو ملکونو دی. اولنۍ خبره دا دی چې په دې کې کم د چت هغه دغه پلاسټر اف پیرس چې کوم وایو هغه لګېدلي دي، نو دا ډېر عجیبه دي. په دې کې د رانځړه لرګی لګېدلی دی، بیا خټه ده، بیا لرګی دی، بیا د بیلجیم نه راوړی شوی سیلینګ دی چې کوم تاسو اینئ دا چت چې کوم جوړ شوی دی، او دا د دې کاریګر چونکې په هغه ټایم کې دلته نه و نو دا یې د ترکي نه راوستي کاریګر و، هغو دا شی جوړ کړی او نور چې کوم د دې دغه وینئ نو په دې کې د انډیا د هندوستان کاریګرو هم کار کړی دی. دا د ریاست سوات د جدید ریاست سوات د بانی میاګل عبدالودود باچا صاحب دا هغه چې کله بادشاهي دلته واغسته او د ملک شروع کړو نو دلته یې روډونه شروع کړل، دلته یې اولنی اسپتال جوړ کړو په 1941 کې، دا هم په 1941 کې جوړ شوی تیار شوی دی، او اولنی سکول هسپتال او ورسره قلاګانې تاڼې هغه د یو جدید ریاست هغه تعمیر بنیاد کېښودو. د دې نه مخکې دا شیزونه دلته نه وو او دا چې و نو دا د هغه د ارام ځای و، د میلمنو ځای و، دې کې د میلمنو ځایونه دي. نو ویل کېږي چې د برطانیې چې کومه ملکه وه ملکه الیزبت دویمه هغه په 1961 کې چې کله هغه دلته راله نو هغه په دې کې آرام کړی، هغه کمره اوس هم شته. په دې کې کم چې د بجلی کم سامان استعمال شوی دی هغه باقاعده د انګلینډ نه راوړی شوی دی او د دې کې پنکې اوس هم د انګلینډ هغه چلیږي. تاسو وایئ چې اویا اتیا کاله مخکې په دې کې د بجلی تنظیم شوی او پنکه پکې لګېدلې وه، دا څه رڼا تنظیم پکې شوی او دا خبره زه تاسو ته کوم چې اوس نن سبا موږ د بجلیګر د اوبو نه چې کوم بجلی جوړېږي هغه موږ اکثر په دې کالامو په دې ځینو کې وینو. په هغې وخت کې باچا صاحب دلته د بجلیګر یو د اوبو لګولی وړوکی چې دې هوټل ته به یا دې ریسټ هاوس ته یا په دې د آرام ځي ته په دې کې به بجلي وه باقاعده. نو موږ د دا غلط فهمۍ کې نه راځو چې یاره موږ وایو چې وس موږ بجلیګري رغه کړو. په هغه وخت کې لکه د اوبو نه جوړ شوي بجلي دلته چلېده، دغه شیان په مدین هوټل کې چلېده په هغه ټایم کې. نو د دې چې که فرض که تاسو د دې دا جوړښت ګورئ نو دا هم ډېر عجیبه دی. لاندې ډېر ښکلی غټ هال دی، دوه درې کمرې دي او د ملاقات یا د میټینګ دپاره پکې غټ هال بل جوړ شوی دی، او بیا چې په پړو خیږي نو هلته د آرام کمرې دي، بیا د هغې نه بره نورې کمرې دي. د دې هغه لکه ډېر زیات خالص یو جداګانه سټایل دی، بل په دې کې ډېر زیات انسان ته سکون ملاویږي. لکه په دې کې یو بله غټه خبره هم دا د علم نه لاندې پروت دی، د علم خپل یو تاسو ته پته ده چې د هغې یو تاریخ ته یو وړتیا ده. نو د دې کې ډېرې خبرې نورې د تاریخ سره جوړې شوي د تهذیب او د ثقافت. دغې له راځو داسې ودانیانې چې لکه داسې لرغونې ودانیانې چې دا جوړې شوي دي او دا د یو لوی محنت نه وروسته جوړې شوي، ډرایینګ به جوړ شوی، نقشه به جوړه شوي او پوره وخت به پرې لګېدلی. دا د سیلګرۍ صنعت په اړه باندې څومره ګټورې دې ته د مقامي سیلګري شوه یا نړیواله سیلګري شوه د هغې نه څونه پیده د دې نه پورته کیدی شي؟ ګوره اولنۍ خبره خو چې څوک دا چاته پته ولګي چې د دې د ماربل د تاج محل ماربل چې کوم دي هغه یو دي، لکه د یو نو د ټولو نه غټه خبر دا دی چې یو سړی و چې یاره ما وکتې او ما سره تصویر وویستی. دا کتل او تصویر ویستل دا په ځان کې دننه یو ډېرې نورې خبرې ساتي. سړی کرایه ورکړي دلته راشي، دلته د دوکان نه سودا والي، دلته چای وڅکي، دلته اوسي، دا سیلګرۍ پرمختګ لپاره ډېر غټ کردار ادا کوي. بیا د دې تاریخ چې کله نورو خلکو ته پته لګي هغه خلک بیا دلته راتلل غواړي. موږ ډېر خلک دلته وینو چې هغه د ښکتې ځایونو نه راځي، هغه پنجابیان یا د کراچۍ نه خلک راځي دلته، ایون پخوا به انګریزان راتلل، دا ځای به یې کتو. په دې باندې اوس هم د دنیا په ډېرو یونیورسټیانو کې د پاکستان په آرکیټیکچر یونیورسټیانو کې په دې باندې تحقیقونه کېږي د دې په آرکیټیکچر باندې. نو د دې اهمیت
د کلچر او کلچر ټوریزم چې موږ ته وایو کلتوري سیاحت دا په هغې کې هم کردار ادا کوي او چې کم دا بل سیاحت دی د ښکلو ځایونو کتو په هغې کې هم دا ډېر غټ کردار لوبوي او زه وایم چې د دې ځای چې آبادي ده نو هغه به تاسو ګورئ چې د هغو رزق چې دی د هغو انکم چې کم دی هغه ټول د دې سیاحت نه دی. اخیرا یې پوښتنه راځو د داسې لرغوني ودانو ودانه موږ ځکه ویلی شو چې ځانګړې ودانې ده اوس هم داسې ګرانه ده چې دوباره جوړ کړی شي د دې د ساتنې دپاره او د مستقبل د پیدې اخیستلو دپاره څه کول پکار دي؟ ګوره زموږ د بدمرغه اولنۍ خبره دا ده چې زموږ حکومت یا زموږ ادارې چې دي هغه د لرغونو آثارو یا د داسې کلتوري عمارتونو خیال ده او اهمیت د هغو په ذهن کې نشته حالانکه چې حکومت د دې د وړتیا د دې د اهمیت اندازه وي نو دا د دې به یې باقاعده خصمانه کوله کنزرویشن به یې کوو پروټیکشن به یې وله کوو. اوس هم وګورئ تاسو په دې مختلف ځایونو کې د دې دا ډېر قیمتي ماربل دی دا مات شوی دی د دې څوک خیال نه ساتي نو غټه خبره دا ده چې که حکومت او یا د لرغونو آثارو کومه محکمه چې ده که هغې دې ته پام وکړو او هغه د دې لپاره ادارې شته د یونسکو شته ډېر ملکونه دي هغه کار کوي په دې کې په سوات سیرینا هوټل کې تاسو ګورئ چې هغه کړی دی نو که د دې خصمانه کېږي کال په کال او دا ټیک کېږي نو دا به نور ښکلی کېږي دا به راتلونکي قامونو ته پاتې کېږي راتلونکي نسلونو ته به دا پاتې کېږي او د دې دا اهمیت به پیړۍ په پیړۍ ښکته ځي او په دې کې به سیلګري هم سیوا کېږي معیشت ته به دا غټه وده ورکوي. تاسو ډېره مننه قدرمندو کتونکو زه به وړاندې په دغه اړه به نور معلومات تاسو له درکوو د دغې ودانۍ په اړه باندې د مرغزار درې په اړه باندې موږ سره اوسئ. کتونکو څنګه چې ذکر وشو مرغزار دره ښایسته زره ده دلته سیلانیان چې دی نو هغه په ډېر شمېره سره راځي هغه سیلانیان مقامي هم دي غیر مقامي هم دي د لرې ځایونو څخه هم راځي او دلته د بینګورې نه سیدو شریف نه هم راځي دلته یو څو میلمانه یا سیلانیان راغلي دي هغې سره پوښتنه کوو په دغه اړه باندې چېرې په سوات کې نورې سیمې هم دي بدین دی بحرین دی کالام دی ملمجبه ده دا ځای ولې دو خوښ کړی دی چې راغلي دوی سره په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو. ملګري لول خو سره خپله پېژنګلو وکړه او څومره راځئ دې ځای ته ولې خوښوئ دا ځای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه زما نوم سید سهیل امیر دی مینګورې نه موږ راغلي یو او دا مرغزار خو داسې یو ځای دی چې دلته کې لکه ډېر د دې وایټ پیلس چې دلته کې هم د دې یو ښایست دی د دې یو تاریخي خپل یو اهمیت دی د دې مونږ کتوله راغلي یو بل د دې ځای خپل یو موسمي کم خوبصورتي ده کوم الله والا قدرت ښکلی ښایست ورکړی دی مونږ دا دې کتوله راغلي یو انجوی وکړو تصویران مې ویستلو نو زه به دا وایم چې دا ډېر بهترین ځای دی ټول ټورسټ ته زه دغه زما درخواست دی چې راځي دلته کې او انجوی دی وکړي دلته نږدې هم دی که نه ډېر نږدې دی بل به زه حکومت ته به ریکویسټ کوم دا یو ډېر بهترین ځای دی دا وایټ پیلس د دې یو تاریخي دغه دی والي سوات په دغه باندې نو زه وایم چې د دې د مینټیننس له خیال وساتلی شي نو دا به ډېر زیات دغه وشي جي نه ملګری وایي چې تاریخي اهمیت چې دی نو هغه دې برقرار وساتلی شي او د دې چې کوم ودانۍ ته کوم نقصان رسي زیان رسي هغه دې روکتام وکړی شي. یو ماشوم موږ سره ولاړ دی دی به راسره خپله پېژنګلو کوي خپله پېژنګلو به کوي او راغلی څومره خوشحالی نن؟ ډېر خوشحاله یم. څه نوم دی د کوم کلاس کې سبق وایې کوم ځای نه رالي؟ په ایس پی ایس کالج سوات کې یم میډل سیکشن کې 6 کلاس. نوم دې څه دی؟ سید زید. چا سره راغلی دا قصه راته وکړه څه دې ولیدلو؟ بس ډېر ښکلی ځای چا سره راغلی څوک دي دا؟ دا ورور دی او دا بل ورور دی جنید دی او خوشحاله شوې؟ او دې د خوښ شو؟ خوښ. بل مشر راغلی ده سره پوښتنه کوو تاسو خپله پېژنګلو کوئ او سوات مرغزار ته راغلي یې دلته رالی ولې دا ځای خوښوئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ایاز دی مینګورې اوسېدونکی وم خپل کاروبار بزنس مې دی دا ځای یو خو دا چې زموږ د د روډ مسله وه روډ الحمدلله هغوی ټیکر ډېر زیات روډ ډېر زیات خراب و څه مخکې پورې اوس ډېر یو خو مو دا ځای ډېر نږدې پروت دي سپاټ هم ډېر ښکلی پکنیک سپاټ دی او دغه دی او بل د دې خپل یو تاریخي حیثیت خپل یو مقام خپل دا خو د دې خپل ځای هغه ورسره دا امکان دا کې نه شي کولی
او دا چې هغه د حکومت طرف هغه څه توجه خاص داسې نشته کوم چې نور مطلب هغه ایریاز ته دي زموږ اوس مدینه هم دی ملنجب هم ده کالام بهرن دی خو هغه د روډ په وجه باندې هغه ایریاز موږ تقریبا تباه ده و چې هغه څه دغه نور کې توجه نور کوي د روډ دغه نور انفراستراکچر هر څه خراب دي ختم دي دلته دا شو کم از کم روټ شو نو موږ ته لکه اوس ګنټه نیمه سفر دی موږ نه په اسانه په کویک دغه راتلی شو او ډېر خپله ځای خپله خاص انجوای کوو سیل دلته سیم پارکونه مرکونه دونه خاص نشته دی مسعود مال دا مې دواړه بچي دي محمد افضل محمد ریان دی مې راوستي دي او دوی به دا ځایونه مو وکړي چکر به ولګوي خپل انجوای به وکړي مهرباني مننه کتونکو زو نور ملګرو سره تاسو ملاو جی کتونکو مرغزار کې ولاړ یو او په ښایسته سیمه کې ولاړ یو دلته میلمانه راغلي دي دلته سیلانیان راغلي هغوی سره خبرې اترې کوو یو بل ملګری راغلی ده نه هم پوښتنه کوو ملګري خپله پېژنګلو را سره وکوي ولې مرغزار ته راځئ دا ځای ولې خوښ دی یاره جی دا خو زمونږ د مشرانو علاقه وه دلته زمونږ دا باچا صاحب چې ونه دا غرخ کړی و او هغه به دلته په مازدیګري کې چکر را لګو او بیا داسې د هغه بچي چې کوم او دا ښکلې سندري ده بس خلک د هر سړي دا شوق چې موږ لاړو دا سندري وکتې نو چې راشي خلک ډېر خوشحاله دا ښکلې سندري ده چاپېره غرونه دي او دا ونې او ونې منې پکې دي بوټي موټي پکې دي دا ګلونه ملونه دې سره خلکو لږ روح تازه شي څونه بچي دي راوستي دي څوک څوک دي راوستي دي الحمدلله ما خو جی دا د خیره سره څلور پنځه شپږ راوستي دي او بس دوی هم انجوای کوي خوشحاله دي جی قدرمندو کتونکو ښایسته سیمه مرغزار سیمه ده او څنګه چې وویلی شو دلته کې یو شمېر میلمانه راځي سیلانیان راځي د دې ځای د ښایستونو نه خوندونه اخلي خو دلته کې چې دی نو د ښکته ځایونو څخه چې هغه اردو وایي هغه راغلي دي میلمانه او په ډېر ګڼ تعداد سره راغلي هغوی سره خبرې اترې کوو چونکې دوی اردو ولا ورزی یا پښتو ولا نه ورزی ظاهره خبر ہے دوسرا اردو کی خبریں کو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو سوات اور مرغزار آنے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ مجھے میرے ساتھ اپنا تعارف کرا دیجئے کتنے لوگ آئے ہیں سوات کیوں پسند کیا اور پھر مرغزار کیوں پسند کیا اچھا سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ویلکمنگ اس ہم لوگ وی آر بیسکلی فرام کراچی ٹیکنالوجکس 20 لوگ ہیں ہم لوگ پورے گروپ میں 20-21 اور ہم لوگوں نے سوات کا سلیکشن اس لیے کیا بیکاز یہ سیزن میں سنو فال وغیرہ آگے مالم جبہ ڈفرینٹ جو لوکیشنز ہیں یہاں کی وہ ساری ہم نے دیکھنی تھی پلس آبویسلی موسم بہت اچھا ہے اور جگہیں بہت اچھی ہیں تو اوور آل بس موسم انجوائے کر رہے ہیں اور آج ہمارا فرسٹ ڈے ہے کل آئے تھے ہر رات گزاری آپ لوگوں نے ہاں کل رات میں ہم آئے ہیں اچھا آپ اپنا تعارف کروا دیجئے اور یہ بتا دیجئے مرغزار کیسا لگا یہ علاقہ کیسا لگا لوگ کیسے لگے میں فیصل ہم لوگ سارے ایک ہی کمپنی سے ٹیکنالوجکس سے کراچی سے مرغزار آنے کا ریزن صرف یہ تھا کہ یہاں پہ سنا تھا کہ کافی خوبصورتی اور ایک اینٹیک قسم کا جو تاج محل کا جو سنگ مرمر لگا بس وجہ سے آئے تھے تو کافی خوبصورت ہے آنا چاہیے مسٹ واچ جگہ ہے سوات آئیں تو ضرور یہاں پر آئیں کیا میسج لے جائیں گے یہاں سے اپنے دوستوں کو کیا میسج دیں گے پاکستان ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور ایکسپلور کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور پاکستان زیادہ سے زیادہ گھومنا چاہیے دوسرا بندہ بھی کھڑا ہے کافی ہنس رہا ہے آپ بتا دیجیے تعارف کروا دیجیے اور کیسا لگا سوات یہ ٹور کیسا لگا میرا نام امان ہے صحیح ہے اور یہ ٹور بہت اچھا تھا مطلب یہاں کی لوکیشنز اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہے خیر کر تھوڑی سی بارش بھی ہو رہی ہے تو موسم کافی اچھا ہے اور وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں تو آپ کراچی سے جی کراچی سے کراچی کے مقابلے میں یہ علاقہ سوات اور ان کے لوگ ان کا رویہ کیسا لگا نہیں کراچی کے لوگوں کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے یہاں پہ مطلب بہت ویلکمنگ لوگ ہیں اور کافی اچھے سے ویلکم کیا اور بہت اچھے لوگ ہیں فرینڈلی لوگ ہیں ایز اے ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر ٹورزم سیاحت کو اگر فروغ دیا جائے تو کتنا اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے ہمارے ملک کو نہیں بہت اچھا ہے مطلب جگہ بہت اچھی ہے اور لوکیشن بہت اچھی ہے تو فائدہ کافی زیادہ ہمارے ملک کو ہو سکتا ہے تو اوبویسلی یہ چیزیں فروغ دینی چاہیے اور کتونکو نور ملګری راغلي دوی سره خبرې اترې کوو مرغزار ته راغلي دي خوندونه دي زلمیه خپل نوم راته ووایه کوم ځای نه راغلی او ولې راغلی دي جی مونږ نوم خو محمد اسامه دی جی د ملک آباد نه راغلي او مرغزار ته یې ملګرو سره راغلي او ډېر خوند کوي او مرغزار یو داسې په سوات کې دا یو واحد ځای دی چې دلته لکه راتلی شي سړی د زړه خوشحالولی شي ځان له ملګرو سره راتلی شي انجوای کولی شي نو مونږ لکه مونږ هره جمعه باندې لکه کوشش کوو چې مرغزار طرف ځکه ډېر زیات د یو ډېر ښکلی ځای دی او ډېر لکه خوندونه پکې پراته دي سړی انجوای کوي یو څه بل څه ملګري راشي ګپ مپ ولګوي نو زړه ته ډېر سکون میلاو شي ملګري بل نوم راغلی ته څه وایې زما نوم معین دی موږ هم د ملک آباد نه راغلي وو چکر لپاره راغلي وو ملګرو سره مرغزار ډېر ښکلی ځای دی او موږ چکر ته راځو موږ انجوایمنټ وکړو څه انجوایمنټ دی وکړو څه دې وڅکل وخوړل اوس رالو موږ اوس رالو اوس خورو وڅکو
اوس مرغزار خبرې روانې دي. مرغزار سیمه کې چې سیلانیان راځي نو ظاهره خبره ده سیلانیانو د سهولت لپاره اسانتیا دپاره دلته هوټل هم شته, دلته کوکې هم شته, دوکانونه هم شته. یو دوکان کې ولاړ یم چې خصوصي توګه د سیلانیانو دپاره جوړ شوی دی او دلته چې کوم سیلانیان راځي ګرمې څادرې الي, نور څیزونه الي. دوکاندار سره به دغه اړه باندې خبرې کوو چې یاره څومره سیلانیان راځي د هغې نه څومره دوی ته ګټه کېږي په دغه حواله باندې سره خبرې کوو. ملګري السلام علیکم. وعلیکم السلام. بله پېژنګلو را سره وکړه, څه دې نوم دی؟ امان ورعلي نوم دی جي, مرغزار اوسېدونکی یم. اصل څومره سیلانیان دلته کې عموما راځي, په کم موسم کې راځي او د مقامي خلکو ته څومره پیدا ده؟ نو مقامي خلکو ته خو زیات پیدا ده, هوټل والا ته, بیا موږ دکاندارانو ته, بیا لاندې کرانۍ والا ته, لکه پوره زموږ ته د پیدې دي. نو په دلته په ګرمیانو کې زیات راشي, دې یخنۍ کې دومره څوک نه وي. بهرحال خو بیا هم سیلانیان راځي خو کافي ګڼه کې هغه بیا په ګرمۍ کې. اوس انشاءالله د دې مارچ ناخوا زموږ سیزن سټارټېدو والا دی, ګرمۍ بیا میلمانه ډېري, نو دغه شانتې سیلانیان زیات تر څه خوښوي درته؟ نو دلته کم چې زمونږ هینډ کرافټس کم پرسونه دي, کم څادرې دي, کم چې په لاسونو باندې کورونو کې زنانه رغوي, هغه سیلانیان بیا کم چې سلامپور مشهور څادرې دي هغه الي, داسې زمونږ سره بیا چاندی والا ورټي, کم هر ورټي زمونږ سره شته. تاسو به ګران ګران خرڅوئ که نه ګزاره سره؟ نه نه, ښه مناسب پرایز باندې ورکوو. زمونږ لوکل ګاهک هم زیات دی, سیدو منګوري والا, او بهر هم میلمانه راشي نو هغو ته ریټ موږ بالکل صحیح ورکوو. څه مشوره به ورکوې چې یو سیلانی راشي او د سوات خصوصي تحفه خپلو خپلوانو له وړي, دا به څه وړي؟ نو مونږ خو دا دغه دی چې کم تحفه وړي نو هغه کم ښه شی چې نو زمونږ سلامپوري څادرې چې کم مونږ ورکوو نو ورټي هم ښه ده, اول والا څادرې هغو له ورکو مونږه ښه کافي الي ګفټونه ورکوي, نو مونږ ښه باقاعده پرسونه یا دغه هغه کافي ورکوو. دا کتونکو دا دکاندار وایي چې سیلانیان زیاتره دلته کې سلامپوري, یعنې سلامپور دلته کې یو کلی دی او هلته په لاسو باندې شالونه جوړېږي د وړۍ نه, هغه زیاتر خلک الي او خپلو خپلوانو لا په تحفه کې وړي. وړاندې ځو ملګرو, موږ سره اوسئ. جی کتونکو د مرغزار دره کې یو, ښایستونو دره کې یو, او دلته کې چې دی نو سیلانیانو ته موسیقي هم لګېدلې ده, موسیقاران هم راغلي دي, سیلانیان هم راغلي دي. تاسو میلاو دلته راغلي سیلانیانو سره. سوات سیمه ښایسته سیمه ده, وداسې ښایسته خلک دی, میلمه دوست خلک دی. په دغه اړه باندې بحث کوو. موږ سره یو ملګری دی, د سپینګوري دی, خبریال دی, دلته په مقامي اخبار کې چې د ایډیټر دی, پوه دی په دې علاقه باندې, د هغې جوور نظر دی. په دغه اړه باندې سره خبر کوو. امجد علي صاحب تی نوم دی. صاحب صاحب څه ګڼئ دغې هلو ځلو ته یو ځل بیا هغه خوشحالیانې چې واپس راغلي دي, امن واپس راغلی دی, نو دې ته څه نظر ساتئ؟ داسې دي چې ویلی کېږي چې دا موسیقي چې کوم دی دا د روح غذا ده, خو روغانۍ بابا وایي چې دا د روح غذا نه ده, دا د روح شراب دي, او چې کله وایي روح دا شراب وڅکي نو دا روح بیا په ګډېدو شي. نو نن هغه کیفیت چې روغانۍ بابا کوم بیانوي هغه په ما باندې دی, او دا خو د دې بیان ثبوت دی چې دلته کې چې کوم دی نو اوس هغه تور مخي هغه کوم وران حالات چې هغه تللي دي او د امن یو حالات دي, نو موږ خو ډېر زیات خوشحاله یو. او دلته کې چې کوم دی نن زما دا روح په ګډه دی, وجود به مې ولاړ خو روح مې په ګډه دی. چوټۍ ورځ ده, مونږ ګورو ډېر خلک راغلی دی, ډېر سیلانیان راغلي دي. څه ګڼئ چې هغه دغه سیلانۍ سیمې ته که وده ورکړی شي څومره ګټه به ورکړي؟ دا یاره جي دا خو تاسو ته کلاو خبره ده, ستاسو د مخې ده چې دلته کې دا خلک راشي, دلته کې یو پیاله چای وڅکي, دلته کې خوراک وڅکي وخوري, دلته کې چې کوم دی په ګاډو کې راشي, نو په دې مت سره خو ډېره پیسه دلته کې راځي. نو که فرض کا لږ حکومت دې ځای له لږ پاملرنه په دې ځای وکړي, روډ برابر شوی دی, خو که دلته کې څه پکنیک سپاټس جوړ شي, دا خلک په داسې ځای په ځای باندې د کېناستو څه ځایونه جوړ شي, نو زما په خیال چې دلته کې نور هېڅ هم بیا ضرورت نشته. دا ښایسته نظارې او دا چې داسې دا موسیقي, نو زما په خیال چې دا د دې علاقې د معیشت لپاره پوره خبره ده, نور هېڅ هم ضرورت نشته. خو دلته کې لږ پکنیک سپاټس جوړ شي او لږ پاملرنه دې طرف ته وشي. تاسو به نه نور ملګري ولاړ دي, دوی سره هم پوښتنه کوو چې دوی کوم ځای نه راغلي دي؟ زه د سوات قمبر نه راغلی یم او موږ دلته هر جمعه راځو. دلته موږ څه انجوایمنټ له راځو, چکر له راځو. ډېر زبردست ځای دی, موسم ډېر یخ دی, نن باران هم نری نری وختي ورېدو, اوس موسیقي هم پکې واورېده, ډېره مزه وشوه, ډېره مزه وه. سوات کې هغه حالات درته یاد دي چې دلته کې په ګاډي کې هم چا کیسټ نه شو لګولی, او اوس څومره فرق راغلی دی, او د حکومت نه څه غوښتنې کوئ چې یاره د دې سیلانۍ سیمې ته څومره پاملرنه وکړي؟ یاره چې دلته کې خو راځي دا خلک ډېر زیات, اوس دلته کې لکه وختي هغه ملګري خبره وکړه دلته چې راشي کپ سړی چای وڅکي, پکوړې نور څه وخوري, نو پکار دي چې حکومت سره هغه وکړي, داسې هلې ځلې پکار دي لږ شانتي کې. جي ډېره مننه.